أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم سپارہ 211 نمبر آیت. مخی آیاتونو کې دا خبره بیان شولا چې د واضح دلایلو راتلو نه پس د حق مخالفت کول دی باندې الله سزا ورکوي. دې آیات کې د دې خبرې دلیل بیانېږي چې بني اسرائیل ته الله پاک ډېر واضح دلایل کولی دي، نعمتونه ورکړي دي او د هغې نعمت قدر یې نه دی کړی. سل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیة بینہ. پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې د بني اسرائیلو نه تپوس وکړه، د دوی د عالمانو نه تپوس وکړه چې دوی ته یعنې د دوی د مشرانو ته څومره واضح دلایل ورکړي شوي، نو د دغې واضح دلایلو قدر یې نه دی کړی، الټه ګمراه شوي دي. واضح دلائل لکه تورات ورته ملو شوی دی، پکار دا و چې تورات یې منلی وي، خو دوی ته انکار وکړ. بیا پې الله پاک کوهتور دا غرې پې د پاسه ځوړند کړ چې راغورځوم یې در باندې که نه منې. دوی وی منو. دین پس قسم قسم شکوک و شبهات بیر استل دا اللہ پا خبرو کی اعتراضن بے کول. دوی مړشو د موسی علیہ السلام په دعای بیا جمع لیکل، دریاب باندې وتلل، الله ورته اوچې لارې جوړې کړې، دوی پې ورلل. فرعون سره د ملګرو په دغې سیند کې لو شو، دوی پې اوچ پورې وتل. دا احسان یې ونه منه، د دې نه پسې د سخي عبادت شروع کړ. په هغې کې د قتل سزا ورته ملو شوله. دې باندې من او سلوا نازل شوي دي، د هغې شکر یې ادا نه کړ، من او سلوا ورته سخا شو. قسم قسم امتحانات به راتلل، په هغې کې به انعامات هم دوی ته ورکړی کېدل. یو یم غنیمت نه دی ګڼلی، یو یم نعمت نه دی ګڼلی. بې شمېره پیغمبران د دوی په دې خاندان کې الله راولېږل. دا یو لوی غنیمت و، د دغه نعمت قدر یې نه دی کړی او هغه پیغمبران یې قتل کړي دي. د دې په سزا کې الله ته حکومت او سلطنت واغشته. الله وی څومره انعامات مې دوی له ورکړي دي، واضح دلایل مې ورته رالیږلي دي. سل بني اسرائیل تپوس کده بني اسرائیلنا
کم آتیناهم من آیت بینہ چې څومره موږ ورکړي دي دوی ته کم آتیناهم موږ څومره ورکړي دي دوی ته من آیت بینة واضح نشانات ومن یبدل نعمت اللہ اگر څوک چې بدل کی نعمت د الله من بعد ما جاءته رسو د دین چې دا نعمت د تراغلی وي واضح دلائل دا نعمت کو دوی ته ورکړي شو نو دا د هدایت قبل اول په ځای الټه گمراه شي ومن یبدل نعمت الله اگر څوک چې بدل کی نعمت د الله من بعد ما جاءته رسو د دین چې د هدایت او نعمت راغلی وي فإن الله شدید العقاب پس بیشک الله پاک سخت عذاب ورکولو والا دی دا سے کس چې هغه نعمت قدر ونکي هغه الله سخت سزا ورکوي ورپسې آیات کې د حق د مخالفت اصل وجه الله بیان کړی دا چې د دې خلکو د دنیا سره محبت دی او د دنیا د محبت د وجه نه اهل دین اهل حق سپک ګڼي چې کله یو قوم کې د دنیا غلبه راشي نو د دین طلب پکې پاتې نشي بلکہ بیا دین د خپل دنیوي اغراض خلاف وګڼي او دین پرېږدي نور چې کوم د دین طالبان دي حق والا خلک دي هغوی پورې خندا کوي د بني اسرائیلو مالدار خلک او دارنګ د عربو جاهلیان مشرکان هغوی چې به غریبانانو مسلمانانو ته کتل نو ورپورې به خندا کولا زین للذین کفروا الحیات الدنیا قشته کړی شوی دی هغه خلکو ته چې کفر یې کړی دی الحیات الدنیا د دنیا زندگی ویسخرون من الذین آمنوا دوی خندا او مسخرې کوي هغه خلکو پورې چې ایمان یې راوړی دی زینا خشت شوی دی للذین اغی خلقو تکفرو چی کفر کردی دی الحیات الدنیا دا دنیا زندگی و معاش و تخشت شوی دی ویسخرون من الذین آمنوا وی مسخری و خندا کئی پا مومنانو پوری والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة او هغه خلک چې تقوا یې کړې ده پرهیزګاري یې کړې ده فوقهم یوم القیامت هغوی به د دې کافرو نه پورته وي د قیامت په ورځ باندې مؤمنان به جنت کې وي دا کافر به دوزخ کې وي دوزخ لاندې دی او جنت د پاسه دی والله يرزق من يشاء بغير حساب الله پاک روزی ورکي والله يرزق الله پاک روزی ورکي من هغه چاته یشاء چې الله خوښي بغیر حساب او به اندازه یعنی ډیر رزق الله ورکي که دنیا کې چا سره دنیا ده نو دا دنیا د مقبولیت نشانی نه ده روزی دا اللہ خو خره چې چاله لږ ورکوي چاله ډېر ورکوي او په دې کې راز او حکمت دی نو د دنیا مال و دولت عزت جاه و جلال باندې مغرور کېدل نه دي پکار غریبانانو پورې خندا نه ده پکار د دې حقیقت به د قیامت پر ورځ د هر چا د سترګو روان شي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې څوک یو مومن نارینا یا زنانا د لږې تندې او د فقیرۍ د وجې نه ذلیل او سپک ګڼي
الله به دا بنده د قیامت پر ورځ باندې د تمام اولین او آخرین په جمع کې رسوا او ذلیل کی. او کم بنده چې په یو مسلمان نارینه یا زنانه باندې بهتان تړي یا د یو داسې عیب نسبت ورته کوي چې په هغه کې نه وي، الله به د قیامت پر ورځ باندې د اور په یو ډیرې باندې دې ودرئ او تر هغې پورې چې دی به خپل تکذیب وکړي چې ما دروغ ویلي، ما په دې بنده الزام لګولی زه دروغجن وم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا خشتکلی شوی دی هغه خلکو ته څوک چې کفر یې کړی دی الحیات الدنیا د دنیا زندگی ويسخرون من الذين آمنوا دوی خندا او مسخرې کوي هغه خلکو پورې چې ایمان یې راوړی دی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة او هغه خلک چې تقوا او پرهیزګاري کړې ده الله نه یېرېدلي دي فوقهم د دې کافرو د پاسه به وي یوم القیامة د قیامت پر ورځ والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله روزي ورکوي هغه چاته چې د الله خوښ شي بغیر حساب بې اندازې. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مخکې آیات کې د حق دین سره اختلاف وجه حب دنیا د دنیا محبت بیان شو. اوس دې آیات کې د دې خبرې تایید الله فرمایي چې ډېرې مودې نه دا کیسه را روانه ده چې واضح دلایلو سره دین حق من قائم ساتو، خو د دنیا لالچ والا خپل دنیوي اغراضو په وجه باندې هغې کې اختلاف کوي. یو زمانه داسې وه چې دا ټول خلک په یو دین باندې حضرت آدم علیه السلام او حوا بیبي دنیا ته تشریف راوړو، بچی پیدا کېدل شروع شو، بچو دا آدم علیه السلام نه زده کړه کوله، د هغه په تعلیم باندې عمل کو. یو زمانه داسې روغه تېره شوله چې په هغې کې اختلافات نو، ټول خلک په یو دین باندې د الله تابعدار وو. بیا د انسانانو مزاجونه او طبیعتونه مختلف دي، په دغه اختلاف باندې په اغراض و مقاصدو کې، اعمالو کې، عقایدو کې اختلافات شروع شو، تر دې چې بیا بېدیني شروع شوه. نو ابتدا کې ټول خلک په یو دین باندې، د حضرت آدم علیه السلام نه د ادریس علیه السلام زمانې پورې ټول خلک مسلمانان د یوې عقیدې. د آدم علیه السلام او د ادریس علیه السلام ترمنځ 10 پیړۍ تېرې شوي دي او یو پیړۍ 100 کاله ده، نو 1000 کاله شو. نو دا په یو عقیده باندې خلک، دې نه وروسته بیا شرک کفر شروع شو، نو ټول خلک کفر ته واوړېدل، په دنیا کې څوک هم پاتې نه شو. نو الله پاک نوح علیه السلام راولېږه او په دې قوم کې وعظ او نصیحت یې شروع کړ. 9.5 کاله وعظ او نصیحت یې وکړ، نو صرف 80 کسان مسلمانان کړل، نو ټول کافران. بغیر د دې 80 نه نو ټول په یو دین باندې پاتې شي، په کفر باندې، د دوی دقه دین. نوح علیہ السلام خیرې کړي دي، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله د ځمکې په مخ یو کور د کافر هم مه پرېږدي. بیا ټوله دنیا غرقه شوله او صرف دغه 80 کسان پاتې شو.
بیا په ټوله دنیا کې دغه اتیا کسانو دا په یو دین باندې څه وخته پورې دوی نه پیدا خلک هم په یو دین بیا اختلافات پیدا شو نو د اختلافاتو ختمولو دپاره الله پاک پیغمبران را لېږل نو هره زمانه کې چې اختلافات راغلي دي د هغې د ختمولو دپاره به پیغمبران راتلل او هغه شرک او کفر به ختمو هر زمانه کې بیماریان مختلف براتلې او د هغه مختلفو بیمارو علاج په وخت د خپل زمانه پیغمبر با بیانو او په آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله داسې خپل پیغمبر راولېږه او داسې خپل علاج یې ورسره راولېږه چې د قیامت درجې پورې څومره بیماریان راځي د هغې ټولو بیمارو علاج ورسره دی کان الناس امة واحده ودا ټول خلق په یو ملت باندې امة واحده په یو دین باندې نو بیا اختلافات پیدا شو فبعث الله النبیین پس الله راولېږه النبیان مبشرین ومنذرین حق منونکو ته به زیری د جنت ورکو د حق نه انکار کوونکو ته به یره د دوزخ اوروله مبشرین زیری ورکوونکو مؤمنانو ته د جنت ومنذرین او یره اورونکو کافرانو لرا د دوزخ نه به یرول وانزل معهم الكتاب بالحق الله نازل کړیو معهم د پیغمبرانو سره الکتاب کتاب بالحق د پاره د اظهار د حق د حق واضح کولو د پاره پیغمبرانو سره آسماني کتابونه به را لېږل ليحكم بين الناس چې فیصله وکړي د خلکو په منځ کې فيما په هغه څه کې اختلفوا فيه چې دوی پکې اختلاف کوو پیغمبران دې لرالل چې د حق او د باطل په منځ کې فیصله د خلکو ته ووري پیغمبرانو کتابونه د حق د اظهار لپاره نو د حق سره چې کوم باطل به ګډوډ شوي وو د خپل زمانې پیغمبر به باطل کړل او حق به حق کړل دواړه به جدا کړل اختلافات به دې سره ختم کړل وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم دې خلکو به دا اختلاف ولې کوو چا پکې اختلاف کو چې چاته کتاب ملو شوی نو دغه کتابیانو به د دنیوي اغراضو په وجه باندې په دغه حق کې اختلاف را پیدا کړ وما اختلف اختلاف نو کړي فيه په دغه حق کې الا الذين اوتوه مگر هغه خلکو چې چاته به دغه حق دین ورکړی شوی من بعد ما جاءتهم البينات رسل د دین چې را بغلل دي ته واضح دلائل واضح نشانات بو ترالل واضح دلائل برالل خبه ذهن نشین شو د اختلاف په وکړه د اختلاف ولې کو بغیا بینهم د وجه د زد نه په مابین د دوی کې خپلو کې به زد او اختلاف او د زد وجه حب دنیا حب مال حب جاه فهدى الله الذين آمنوا پس الله هدایت کو الذين خلقوا آمنوا چې ایمان وروړو لما اختلفوا فيه من الحق فهغه څه چې اختلاف کړو د خلکو پاره کې د حق نه باذنه الله وت هدایت کو باذنه په خپل حکم باندې په خپل فضل باندې هدایت کو والله يهدي من يشاء الله هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې د الله خوښي الى صراط مستقیم نیغ لارې ته.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، مخکې آیات کې د کافرانو همیشه د پیغمبرانو سره او د مؤمنانو سره اختلاف او ضد ذکر شو. نو په دې کې یو قسم مسلمانانو ته الله پاک تسلی ورکړله چې دا کافران په تاسو پورې ټوکې کوي، مسخرې در پورې کوي، تکلیف درته رسوي، نو دا اختلافات څه د اوس نه نه دي، څه نوې خبره نه ده، همیشه نه دا طریقه را روانه ده چې کافران او مخالفین د پیغمبرانو او د مؤمنانو سره ضد کوي، تکلیف ورته رسوي او هغوی په هغې باندې صبر کوي. نو تاسو ته هم تکلیف به رسېږي د دوی د خولو نه، نو په دې باندې خفه کېږئ مه او صبر پې کوئ. او چې صبر دې وکړو نو په آخرت کې هم او په دنیا کې هم الله به بدلې درکوي. پخواني قومونه هغوی داسې وو چې قسم قسم ظلمونه به پې کېدل، خو هغوی به د دین نه اورېدل نه. یو بنده به یې راوسته، ځمکه کې به یې ورته کنده وکړه، نو نیم نیم به یې پکې خښ کړ او بیا به یې په سر اره کېښودله او اره به یې پراخ کړ، نو په بدن به یې ولې نیم کړ، هغه به د دین نه نه اورېده. د اوسپنې ګومنځې به یې راوړلې او په دې بدن به یې ول هغه ګومنځې راښکې، غوښه به یې ترې لرې کړه، هډوکي ته به ورسېده، هغه به د دین نه نه اورېده. دومره سختي پخوانو بزرګانو تېره کړې ده، نو تاسو خو لا هېڅ سختي نه ده تېره کړې. تاسو وایئ چې موږ به هسې بېرته جنت ته ځو، سختي به تېرې، نو هلې به جنت ته ځې. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، آیا تاسو خیال کوئ ان تدخلوا الجنة کہ تاسو به جنت ته داخل شئ. ولما یأتکم، حال دا چې نه دي راغلی تاسو ته، مثل الذین خلوا من قبلکم، مشقتونه او تکلیفونه په مثل د هغې خلکو خلوا من قبلکم چې ستاسو نه مخکې تېر شوي دي. تاسو لا مشقت برداشت کړی نه دی، د پخوانو خلکو غوندې تکلیف در باندې راغلی نه دی، او خیال کوئ چې جنت ته به. ولما یأتکم، حال دا چې نه دي راغلی تاسو ته تکلیفونه، مثل الذین خلوا من قبلکم، په مثل د هغې خلکو چې تېر شوي دي ستاسو نه مخکې. مستهم البأساء والضراء، رسېدلو هغوی ته سختي او تکلیفونه، مالی مشکلات او بدني مشکلات، البأساء مالی مشکلات او سختي، والضراء بدني مشکلات، بیماری وغیرہ زخمونه. وزلزلوا، دوی خوځولی شوي په تکلیفونو کې، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، تر دې چې وبویل د هغې زمانې پیغمبر او هغه خلک چې ایمان یې راوړی د هغه سره، متی نصر الله، کله به د الله امداد، الا ان نصر الله قریب، خبردار شو امداد د الله نږدې دی. پیغمبرانو به خپل قوم سره وعده وکړله چې د الله امداد را روان دی، نو سختی او تکلیفونه به ډېر زیات شو. نو په دې ډېرو سختو او تکلیفونو کې دا مسلمانان به د بشري تقاضې مطابق داسې بې حوصلې غوندې شو. دا نه چې ګنې د الله په وعده یقین نو، یقین یې و، خو انسان کمزوری دی، عاجز دی. وی به هغه امداد به کلی، چې الله وایي امداد به کوم، دا به کلی. د دې خبرې غرض دا و چې هغه امداد زر راولېږه، یا الله امداد زر راولېږه، تنګ شو. او الله پاک دا خبره دلته څه لپاره بیانوي؟ مسلمانانو ته ښیي چې دغه پخوانو خلکو باندې تکلیفونه سخت و، ډېر و. دقه غرض شو. ناامیدي پکې بالکل نشته دی، ځکه پخواني خلک ناامیده شو. د پیغمبر او قوم په شریکه به وي متی نصر الله،
امداد به کله راځي د الله الله به ورته الا ان نصر الله قریب خبردار شه امداد د الله نږدې دی یا وزلزلوا دوی به په دې سختو تکلیفونو کې وخوځولی شو حتی یقول الذین آمنوا معه متى نصر الله د پیغمبرانو سره چې کوم مؤمنان دي هغه مؤمنانو به متى نصر الله هغه د الله امداد به کله یې پیغمبرانو تاسو قرآن چې امداد نه به کله نو یقول الرسول الا ان نصر الله قریب پیغمبر به خبردار هغه امداد د الله نږدې دی اوس به امداد راشي په دنیا کې چې څومره الله ته ډېر نږدې خلک دي په هغوی باندې ډېر سختي او تکلیفونه راځي اشد الناس بلاء الانبیاء ډېر سخت تکلیفونه او مصیبتونه چې ورته رسېږي امتحانات پې کېږي نو هغه انبیا پیغمبران دي ثم الامثل فالامثل بیا د هغوی نه وروسته چې هغوی ته څوک نږدې وي هغه بیا چې هغوی ته څوک نږدې وي هغه نو دې آیات کې په ظاهره داسې معلومیږي چې بغیر مشقت او محنت نه بغیر د سختو تکلیفونو مبتلا کېدو نه جنت ته څوک نشي تللی په ظاهره داسې معلومیږي او نور آیاتونه د قرآن او د پیغمبر علیه السلام احادیثو نه داسې ثابتېږي چې ډېر ګناهګار به د الله په رحم و کرم په بخشش باندې جنت ته داخلېږي په هغې به څه مشقت نه وي وجه دا ده چې مشقت او محنت کې درجات دي مختلف درجې ادنا درجه د نفس او د شیطان مزاحمت دی دا مشقت دی چې د نفس او د شیطان سره مزاحمت وکړي او د دین حق مخالفین چې ستا مخالفت کوي نو ته په خپله عقیده باندې کلک ایثار شي خپله عقیده درسته وساتې او دا تکلیف هر مؤمن ته حاصل دی او بیا د دې نه وروستو چې د چا ایمان څونه مضبوطي نه ورته ډېر تکلیفونه راځي اوس دا پیغمبرانو سره چې کوم ملګري دي وایي د الله امداد به کلی نو د دوی ګورې شک شبه نه وه بلکې منشا د دې دا ده چې خدایه د امداد وعده دې کړې ده او بلکل حقه ده امداد به کېږي خو وخت دې را سره متعین کړی نه دی د تپوس کوو چې هغه وخت به کلی نو د ډېرې پریشانۍ د وجې نه دا الفاظ به ویل چې متى نصر الله مطلب یې دا دی چې خدای دا امداد زر راولېږه نو دا یو قسم دعا شوله او دعا د توکل منافي نه ده او د منصب د نبوت سره هم منافي نه ده بلکې د بنده زاری الله خوښوي د پیغمبران او د امت نیکان خلق د دې ډېر مستحق دي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة آیا ستاسو خیال دی ان تدخلوا الجنة چې تاسو به بې مشقت داخل شئ جنت ته ولما یأتکم حال دا دی چې لا تاسو ته نه دي رسېدلي مثل الذين خلوا من قبلكم حالات و واقعات په نسل د هغې خلکو چې ستاسو نه مخکې تېر شوي دي مستهم البأساء والضراء رسېدلي هغوی ته سختي او تکلیفونه مالی تکلیفونه او بدني تکلیفونه وزلزلوا دوی خوځولی شوي و تکلیفونو کې حتی یقول الرسول تر دې چې ویل به پیغمبر والذین آمنوا معه او هغې خلکو چې دې پیغمبر سره ملګري متى نصر الله کله وی هغه امداد د الله الا ان نصر الله قریب خبردار شه امداد د الله قریب دی یسألونک ماذا ينفقون د پیغمبر علیه السلام نه مرګري تپوس کوي چې موږ څه د الله په نوم باندې خرج کوو
دې آیاتونو کې د صحابه کرامو د سوال جواب الله پاک ورکړي. سوال صحابه کرامو کړی دی او جواب براه راست د الله د طرف نه په واسطې د پیغمبر علیه السلام ورکېږي. لکه چې الله فتوا ورکړله دې تپوس کوي او الله د هغې په جواب کې فتوا ورکړله. قل الله یفتیکم فیهن، الله فتوا درکوي. یا د پیغمبر علیه السلام په ذریعه باندې وشو نو پیغمبر علیه السلام فتوا ورکړله. نو په دې آیاتونو کې د احکام شرعیو په باره کې د سوالونو جواب دی. د ټول قرآن شریف کې د سوال او د جواب په انداز کې خاص احکام تقریبا 19 ځایونو کې راغلي دي چې په هغې کې 9 په دې سورت بقره کې دي، یو په سورت مائده کې دی، یو په سورت انفال کې. نو دا 9 سوالونه صحابه کرامو کړي دي. په سورت اعراف کې 2، په سورت بنی اسرائیل، سورت کہف، سورت طه، سورت نازعات کې یو، نو دا 6 شو. نو دا 6 سواله د کافرانو له طرفه شوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی ما د پیغمبر علیه السلام د صحابو نه بهتر خلق لیدلی نه دي چې د دین سره انتهایی مینه وه، د پیغمبر علیه السلام سره انتهایی محبت او تعلق. د دې باوجود ډېر کم سوالونه کړي دي، وی کل 14 سوالونه کړي دي چې د هغې جواب قرآن کې ورکړی شوی دی. وی دا ځکه چې دې بزرګانو به بې ضرورته سوال نه کوه. یسألونک ماذا ينفقون، صحابه کرام فتوا غواړي، سوال کوي. یسألونک ماذا ينفقون، څه شی خرج کړي. او په دې الفاظو باندې یسألونک ماذا ينفقون دوباره سوال اوم په دې کې راځي. 2 آیاته پس یو سوال دی او 2 مختلف جوابونه ورکیږي. یسألونک ماذا ينفقون 2 ځله سوال راغلی دی. نو دا خو یو سوال شو، خو جواب مختلف ورکیږي. لیکن د الله پاک راز دی او حکمت دی، د حالات و واقعات مطابق جواب ورکیږي. عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی ما ننفق من اموالنا و این نضعها، من خپل مالونه کې څه شی خرج کو، کوم ځای کې خرج کو، څه خرج کو او کوم ځای کې خرج کو. ابن جریر رحمت الله علیه وایي چې دا سوال یوازې عمر ابن جموح نه بلکې عام مسلمانانو دا سوال کړو. نو دې سوال کې 2 اجزا دي. یو دا چې مال کې څه او څومره خرج کو، دویم دا چې دا خرج کو نو په څه یې ولګو، کوم ځای کې ولګو، چاله یې ورکو. دویم آیات کې 2 آیاته پس را روان دي همدقه شانتې. د هغې شان نزول داسې دی چې قرآن پاک کې حکم راغی چې د الله په نوم باندې خرچ وکړئ. نو صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو، عرض یې وکړ و انفاق فی سبیل الله حکم چې راغلی دی، وضاحت یې راته وکړه چې څه خرج کو، کم مال خرج کو او کم یو چیز د الله په نوم باندې خرج کو. نو په دې سوال کې صرف یو جز دی، یعنی څه خرج کو. نو په دې طریقه د 2 سوالونو نوعیت مختلف شو. لومبني سوال کې دا خبره ده چې څه خرج کو او کوم ځای کې خرج کو، دغه سوال. او په دې دویم سوال کې صرف دا دی چې څه خرج کو. نو د لومبني سوال په جواب کې فرمایي الله پاک جواب ورکړی دی
چې کم شی خرج کړې نو اهمیت ته وګوره. ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى. څه خرج کو نو ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. چې څه خرج کې نو د هغې مستحق مور پلار رشتہ دار مسکینان وغیرہ. او دویم جو څه خرج کو نو ضمني هغې کې فرمایي چې وما انفقتم من خیر فان الله به علیم. ته چې څه خرج کې نو په هغې الله خبردار دی. نو الله درته حد او پابندي نه ده ښولې چې دومره حد او دومره خامخا. قل العفو چې ستا د ضرورت نه زیاتي وي نه هغه خرج کړه. او چا لی ورکړه خدای وایي دې نه نه غواړم چې خپله خپلوان لی ورکړه. نو دا دواړه آیاتونه د فرض زکات سره تعلق نه لري ځکه چې د فرض زکات لپاره نصاب مقرر دی. څومره مال د سره یې نو زکات به ورکې او بیا څومره به ورکې او چاله به یې ورکې نو فقرا مساکین د هغې پورې شوي. او دویمه مسله دا ده چې دا مور پلار او خپل خپلوان دوی له د زکات نه غیر چې کومه هدیه ورکې نو د الله حکم منلو نیت پکې وکړه نو په ډېر اجر او ثواب کېږي. دا انفاق فی سبیل الله دی. درېمه مسله پکې دا ده چې نفلي صدقات چې وي نو دا د خپل مال نه چې ستا نه د ضرورت نه زیاتي مال دی نو هغه د الله په نوم ولګوه. نو خپل اهل و عیال باندې تنګسیا راوستل د هغوی حق ضایع کول او نور ځای کې خیراتونه کول دې کې د ثواب نشته. چې خپل بچي دې د لوږې مري او ته د خدای په نوم خیراتونه کې نو د دې بچو نان نفقه دا در باندې فرض او واجب ده. دا خیراتونه د باندې فرض خو نه دي چې ته خیراتونه کوې. دارنګ ته د چا قرضدار یې قرضونه نه خلاصوې او خیراتونه کوې نو دا قرض خلاصول د باندې فرض وي فرض نه پوره کوې او خیراتونه کوې. یسألونک ماذا ينفقون. پیغمبر علیہ السلام سوال درنه کوي صحابه کرام ماذا ينفقون چې دوی څه شي خرج کړي د الله په نوم باندې. قل ما انفقتم من خیر او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ما هغه شی انفقتم چې تاسو خرج کوئ من خیر لسمعلنا فللوالدین نو پس خپل مور پلار لی ورکئ والاقربین او رشتہ دارو ته والیتاما والمساکین یتیمانو مسکینانو ته ورکئ وابن السبیل او مسافرو ته. وما تفعلوا من خیر هغه څه چې تاسو کوئ د نیکۍ نه فإن الله به علیم پس بیشک اللہ پاک پاگے باندې خبردار دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك.